خو بس دا متل هم داسې لګې بدې وي د خیره مې دې توبئ خو دا سپي دې رانه کورېږه دا مراد ته ځان سره وساتي دا یو د مبوزي کوارډر ته د دې ضرورت نشته ملک ته پریدي چې ملک ته سیویلینز وچا د عمران په حکومت کې پی ټی آی دی پخپله چونکې دې ډېر تکړه دي او الحمدلله کیبورډ واريرز دې سره د دنیا دي پی ټی آی د پخپله د عمران د درې نیمو کالو د دورانیې هغه ټول هر سره وکاږي کم چې پښتونخوا له ورکړي دي نو کو هغې کې سره ووتل بالکل بیا به ورسره ومنو خو که نه هغې کې سره ونه وتل نو بیا دا یو ډرامه ده دا ډرامه پرویز خټک هم کړې وه 15 کاله دا ډرامه پرویز خټک وکړه یار دلته کو ته سرکاري ټیکدار وګوره دغه چونته وګوره هغې نه چېرته دا کاسي ونه شوه چې دا ملک یو قرضدار ملک دی نو ما په دغه طرز خبره کړې ده لہذا 9 مئی والا پاکستان کې قابل قبول نو خو فور سم ریزنز دلته قابل قبول دا فیصله ما کولی شوه چې زه د ذات سوچ وکړم زه د خپلو بچو سوچ وکړم هغه بچي مثال چې کوم زما راته نور دا الحمدلله زه فخر کوم چې دا ټول پښتانه زه خپل بچي ګڼم خو زه دې وخت کې مثال ذکر د هغه بچو کوم چې کوم زما راته نه 15 بچي پیدا دي ګرانو کتونکو سلامونه کوم الفخان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی د عوامي نشنل پارټۍ مرکزي صدر ایمل ولی خان مې په څنګ کې موجود دی د اختر لویه ورځ ده دوی به خو خپل قام ته مبارکي وایي څو خبرې به ورسره مونږ خوم کوو او نن یقینا چې هغه خلک به مونږ ګوري چې مونږ به ورته وایي چې بولډالي دی او دغې اسمبلۍ ته لږ پرېږدی چې د خلکو ته د خبرو چل وښي او تقریرونو چل ورته وښیي نن په سوشل میډیا په ټرینډ چې کوم دی هغه ایمل ولی خان دغه د پښتون قام مشر چې د باچا خان خو ذکر نه کوو ځکه چې په جنوبي ایشیا کې د هغه متبادل لیډر په صدو کې پیدا کېدل ډېره ګرانه ده بیا رهبر تحریک خان عبدالولي خان بیا ښاغلی اسفندیار ولی خان او بیا د هغوی پرزن ایمل ولی خان چې په دغه اسمبلۍ کې د پاکستان د قام کومه نمایندګي وکړله تاریخ یې موږ ته څنګه راوښایو او بیا د مشرط علوم ذکر وکړو او هغه خلک چې همیشه دغه کورسو ته رسولي دي او بیا دغه مل خوړلی دی ایمل ولی خان به مختلفې نیوکې کېدې چې کورسۍ ته لاړو به دې به چې خوله به یې بنده شي نو چې کوم په تقریرونو کې خبرې کولې نه تقریرونو نه ورپسې نور هم ورتېر لاړه او دغه زموږ د قام خبرې وې په دې خبرو باندې ډېرو خلکو سیاست کړی دی خو د پښتون نمایندګي دغه ځای کې نه ده کړې خو د بلوچستان پښتانه دي او هغه زمونږ د پښتونخوا پښتانه دي نو دغه تقریرونو نه پس چې کوم دی یقینا خلک ډېرې دعاګانې هم کوي ځکه چې دغه قسمه خلک چې کوم دی نو بیا زړه یې بد وي خو بهرحال عوامي نشنل پارټۍ چې کومې قربانۍ ورکړي په زرګو جنازې اوچتې کړي دي او ډېر تکړه تکړه لیډران چې کوم دی د عوامي نشنل پارټۍ په دور حکومت کې بیا په هغه الیکشن چې وو نو په ځای باندې دننه خو یو کشر خو د باز د جالې نه د باز بچې پاسي تربیت یې په هغه ځای کې شوی چېرته چې سیاسي کعبه ولی باغ ته ویل کېږي دغه انډیا افغانستان دغه کور خوښوي دغه کور ته راځي او نظر وي چې نن به ولی باغ څه وایي څه بیانیه به جاري کوي نو ایمل ولی خان یقینا هغه ټولې نمایندګۍ ترسره کړې ایمل خان ډېره زیاته مننه د لوی اختر ورځ ده پښتانه هم ټول ګوري څه به وایي اختر ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ دا ستا مینه ده او ټول عمر تا موږ سره مینه کړې ده او د هغې مینې په نتیجه کې تا ټول عمر موږ ښه ستایلي یو نور زموږ دپاره خو دا زما په خیال د خپل قام یو حق ادا کول دي او د خپلو مشرانو حق ادا کول دي په دې موقع زه ټولو ناول ټولو پښتنو ته د لوی اختر مبارکي ویل غواړم او خدای دې کړي چې د ټولو پښتنو دا لوی اختر په خوشحالۍ تېر شوي او زه به پښتنو ته دا خواست کوم اپیل به کوم چې شتمن پښتانه دی په دې اختر کې د خپل ګاونډ د خپل خاندان د خپل کلي او د خپل ولس ضرورتمند پښتنو سره مینه وکړي او کوشش دې وکړي چې د الله په رضا الله خوشحاله کړي او د غټ اختر چې کوم حقیقي معنو کې یو میسج دی او هغه میسج دا دی چې شتمن خلک به ضرورتمند خلکو سره د مینې یو پیغام ورکوي نو زما به تمه چې انشاءالله پښتانه شتمن پښتانه به ضرورتمندو پښتنو له همدغسې د مینې یو پیغام ورکوي ایمل خان دغه پوښتنه به کوو حکومت اعلان کړو چې لوډ شیډنګ به نه کېږي خو بېګا د اختر شپه هم په تیاره کې 400 والو چې ټولو پښتنو تېره کړله پښتونخوا کې
او دغه شانتې نن د اختر پروز هم چې کوم دی نو بجلي نه وه. په دې خله به څه وایې د حکومت دغه دعوو ته څنګه ګورئ او دا رور مې کم حکومت صوبایي حکومت اعلان کړو؟ دواړو کړو جي. که صوبایي حکومت اعلان کړي نو پښتون خو یې په فلمونو تباه کړ. پخوا به د بدر منیر فلمونه کتل، اوس 15 کاله یې ورپسې دا بل یو بدر منیر یې ورله را پیدا کړی دی او بس د فلمونه به ګوري. موږ قام په دې به چرې م پوه نه شو. موږ چې څه ته هغه قامي حق وایو هغه دا دی. کو چرې د پښتون قوم په خپل حق پوه شو او د خپل حق دپاره څه کوشش وکړو نو لوډ شیډینګ د اختر پر ورځ نه چې انشاءالله د پښتنو خوره دونه بجلی جوړوي چې په دې خوره به چرې هم لوډ شیډینګ ونه شي. دا خوره د خپل ضرورت نه زیاته بجلی جوړوي او خپل ضرورت دوه چنده دام نه چې څه لږه ډېره زیاته دوه چنده بجلی جوړوي. خو بدقسمتۍ نه موږ په یو داسې ملک کې ژوند کوو چې د ملک او اوه یو کاله موږ په وفاقیت وخوړو او بیا د وفاقیت نه دی مطلب بیا اسلام آباد هم نه د وفاقیت نه دی एकदम مطلب لاړ شي لاهور ته پنجاب ته او هغه وفاقیت بیا موږ به د زمون قام هم ورپسې رواني دي وي داسې بس د قام خبرې دي په دې خلک تقسیمول دي. خو د هغې وفاقیت تاوان دا دی چې نن بجلی زما ده مزې پې د پنجاب روانې دي. تا چې څنګه ووې زما بنیادي ضرورت نه پوره کېږي. زه دا ګڼم چې نن سبا دور کې بجلی یو بنیادی ضرورت دی، دا سہولت نه دی. دا د سہولت نه ضرورت ته اورېدلی دی او په دې دور کې ته دا سوچ نشي کولی چې یو ځای کې به بجلی نه وي او هلته به خلک ژوند کوي. دا داسې دور دی چې نن سبا خو د نیټورک دور دی، نن سبا خو د موبایلو دور دی، نن سبا خو ټوله دنیا په الکترونکس روانه ده او الکترونکس خو بغیر بجلی ته تصور هم نشي کولی. او موږ بیا داسې بدقسمته قام یو چې خپل بجلی لرو خو چونکې په دې ملک کې د دې نه به اندازه وکړو چې زمونږ د پښتون قوم په دې ملک کې څونه خلک دې ته څونه مینه لري چې خپله بجلی کې زمونږ حل دی چې بجلی وي. ایمل خان دغه پوښتنه به کوو د صوبې د چونکې زموږ دا پښتانه چې کوم دي 11 کال دی چې مختلفو مسلو سره مخ دي. دې وخت کې چې کوم حکومت جوړ دی بیروکریټ هم ورسره په لار نه دي او باچاګردي شانتې یو روانه ده، د عوامو مسلې نه اورېدل کېږي. نو دغه تقریرونه اورو خو دلته کې قام چې کوم دی نو دغه فیصله کړې ده چې یاره دې له ووټ ورکړی دی د رخایې په نوم یې ورکړی دی، راتلونکي به دوی دا ناره جوړوي چې یاره وفاق زمونږ رایلټي نه راکوله، زمونږ حقوق یې نه راکول. دغه ناره باندې بیا یو ورځ چې کوم دی نو دغه قام له یو للپوپ ورکوي. زه الف خان رور منم دا نه ده. پښتنو کې به داسې خلک وي چې هغې به په دې د خپل قام نه زیات خفه کېږي. پښتنو کې به داسې خلک هم وي چې کپتان خپل لیډر ګڼي او هغه کېدی شي د خپل مور پلار نه زیات په هغه خفه کېږي. منم دا به وي خو زه ورسره دا نه منم چې په پښتنو کې زیاتر خلک د پی ټي آی دي یا د کپتان فالوورز دي. دا ورسره زه منلو ته نه یم تیار. پی ټي آی لا یو ظلم قوم مینډیټ نه دی ورکړی. کو هغه په 2013 کې دی، کو هغه په 2013 کې دی او کو هغه په 2023 کې دی. پی ټي آی زه دا دعوې سره وایم چې پی ټي آی 3 واړه ځله ریاست راوستی ده او زمونږ په نعم البدل کې راوستی ده او د دې دپاره یې راوستی ده چې د دې خاورې نه دی د حق اواز ختم شي، د دې خاورې د وسایلو اواز د ختم شي، دلته د صوبیت اواز ختم شي او دلته داسې خلک کینی چې هغې د وفاقیت خبره کوي، هغې د پښتون قوم د حق خبره نه کوي. هغې ټول جنگ تاسو نه مو ګورئ د پی ټي آی ټیک شوه، دلته ورته حکومت میلو شو. آیا د دې د حکومت نن هم ترجیح د پښتنو خدمت دی که نه د تخت پنجاب جنگ دی؟ دې کې ډېره اسانه خبره ده. هغې نن هم د پښتون غمخوار نه دی، هغه نن هم په دې کې ناست دی چې زه به عمران څنګه روکاږم او زه به عمران د پنجاب په تخت بیا څنګه کېنومه. لہذا دا ډېره واضحه خبره ده، ډېره ښکاره خبره ده. او بل دا ده چې که چېرې دوی دا کیش کوي چې دې ځل موږ ته څه میلو نه شو، دا قام مثال اوس بیدار دی. د عمران په حکومت کې پی ټي آی دی پخپله چونکې دې ډېر تکړه دي او الحمدلله
کیبورډ واريرز دي سره د دنیا دي. پی ټی آی د پخپله د عمران د درې نیمو کالو د دورانیې هغه ټول هر سره وکاږي کم چې پښتونخوا له ورکړي دي. نو کو هغې کې سره ووتل بالکل بیا به ورسره ومنو، خو که نه هغې کې سره ونه وتل نو بیا دام یو ډرامه ده. دا ډرامه پرویز خټک هم کړې وه، 15 کاله دا ډرامه پرویز خټک وکړه او هلته به لاړه درنې به یې ورکړې، ډرامه به وشوه. خو پښتنو ته څه میلاوېدل نه، بلکې زه به بیا دا ویم چې نواز شریف صاحب په وخت کې بیا هم ورته څه میلاو شو. بیا چې عمران وزیر اعظم شو خو موږ ته یاد شي دلته پښتونخوا کې به جلسه وکړه او جلسه کې به اعلان وکړو چې پښتنو ته به خپل حق نه میلاویږي، رایلټي به نه میلاویږي، پیسې نشته. او ما به چغې والې چې پښتانه ورته شاته ناست دي او دا محمود خان دی او دوی به ورته الټه لاس وپړکاو. نو چې یو سړی دغه سوچ لري خو نن هم هغه خپل د ذات لپاره دا خبره استعمالوي. ایمل خان تاسو 13% کې کم په بجټ باندې ډېرې تفصیلي خبره ترې وکړه، ټول پاکستان ټولو پښتنو د هغې نه خبر شو چې په کوم انداز کې تاسو دغه بجټ وچېړو، خبره یې ترې هم پرې وکړئ. خو بعضې خلکو نه موږ دا اورو چېرې د دوی خو هم د عوامي نیشنل پارټۍ په دې صوبه کې حکومت و، د دې بیروکریټو د مراغات یا دا کم چې دلته کې دغه اداره د اسټیبلیشمنټ چې کوم د هغوی دفترې دي او دا کم مراغات خوري، نو په هغه ټایم کې هم دوی ختمولی شو که نه صوبایي خودمختارۍ لاندې؟ بالکل صوبایي خودمختاري موږ ایله هغه وخت ګټلې وه او بیخي نوی وخت و او بالکل زه نه ډیفنډ کوم، خو له دې دا مطلب نه دی چې پخوا یو کار ما نه دی کړی نو دا دې ونه شي. ټیک ده، هغه وخت سره به نه شوي. زما ذات نه زه هغې حکومت کې څه هم نه ممبر هم نه مې حصه وه. د عوامي نیشنل پارټۍ 100 کاله تاریخ دی، زه به 100 کاله تاریخ فالو کوم. زه د هغه ښه بد هر څه به ځان سره وړم. بالکل فار انسټنس دا مسله کېږي موږ نه به غلطي شوي، خو بیا هم د هغې غلطۍ مطلب دا نه دی چې زه دې غلی خو موقع میلاو شو نو دا بالکل پکار دی. زه خو چغې وم، ما خو چغې وویله چې اول زما مراد ختم کړي. ما خو شروع د دې نه وکړه چې دا دلته څونه سینیټران ناست دي، 96 سینیټران دي کې یو ته د تنخوا ضرورت نشته. ما شروع دی نه او تی په ایمان ووایه الحمدلله موږ ته د تنخوا ضرورت نشته چې موږ د خدای مګه د هغې نه بغیر همدغې باندې ایمل خان خبره کوو که نه. بیا چې څونه امیڼېګان موږ لټو، دا چې څونه موږ ایم پی ایګان لټو، بیا مثال صدر او وزیر اعظم ته خو د تنخوا دوی ته د تنخوا څه ضرورت دی؟ پکار دی چې دا خو بالکل بې تنخوا ملازمین ټول دي. موږ ټول د سرکار ملازمین یو، کو تنخوا راکړي، څوک به 17 ګریډ کړي، څوک به 16 کړي، څوک به 18 کړي. پکار دی چې د دوی خو بالکل تنخوا ختمه شي او دوی د ریاست او د عوامو دپاره کار کوي. او ورسره چې بیا د پاکستان تاسو وګورئ نو دا شاهانه طرز زندگی د هر څه ده. هغه کو موږ الف زه دا نه چې یو دی بلیم کم، کو سیاستدان وګورو، کو موږ مثال یار دلته کو ته سرکاري ټیکهدار وګوره، د هغه چمته وګوره، هغې نه چېرته دا کاسي ونه شوه چې دا ملک یو قرضدار ملک دی. نو ما په دغه طرز خبره کړې ده او بالکل پکار دی چې په دې عمل وشي او کو زما په کېدو کېږي ولې نه، بالکل زه یم چې سبا دې وشي. ایمل خان تر اوسه په دې باندې خبره نه ده شوې لکه د پنجاب کور کمانډران چې کوم دي د 13 نه څه زیات دي. زموږ په دغه کې چې کوم دی بلوچستان کې یو کور کمانډر دی، دلته په پښتونخوا کې یو کور کمانډر دی، په سند کې غالبا چې 2 دي، خو یو کور کمانډر سره ډېر مراعات راځي. نو کله د دې غوښتنه کوي؟ یاره زه خو غواړم چې دا مراد دی هغه د پښتو متل دی، خو بس دا متل هم داسې لږې بدې وي، د خیره مې دې توبهی خو دا سپي دې رانه کورېږه. دا مراد ته ځان سره وساتي. دا یو د مبوزي کوارډر ته د دې ضرورت نشته، ملک ته پریدي چې ملک ته سیویلینز وچلوي. اسټیبلیشمنټ چې تاسو په کومه طریقه پوسټ مارټم وکړو لکه دا خپل سیاسي یعنی کوم 13 انتخاباتو کې عوامي نیشنل پارټۍ سره په دې صوبه کې د دانلې والي سره خبره به تاسو کوله، یا دلته کې دا کوم حکومت چې جوړ دی نو دوی په پنجاب کې دانلي شوی دلته نه شوی، دلته بیروکریټ ته چې کوم دی د عام ماپې اعلان وکړو. نو یو 2 سواله مې وکړه دي، دوانه دې وکړل او دوانه د یو اړخ راګیر کړی دی، بل دې بل اړخ راګیر کړی دی. داسې کار دی چې ما دې ته ولې مې وویل لکه پاکستان کې دهشتګرد قابل قبول نه دی پاکستان کې، خو پښتونخوا کې هماغه دهشتګرد قابل قبول هم دی، جرګې هم پې کوي، اختیار هم ورکوي، علاقه هم ورکوي، دلته قابل قبول دی. لہذا 9 مئی والا پاکستان کې قابل قبول نو،
خو فور سم ریزنز دلته قابل قبول نمبر 1 او دا قابل قبول مطلب دا دی او زه دا کټګوریکلی وایم زمانو خلکو سره خبرې مو کیږي چونکه دا ټوله پښتونخوا ده دلته باقاعده کم ځای کې چې د طالبانو کنټرول ولته طالبانو باقاعده د پی ټی آی د لپاره کمپاین کړی لہذا دا نیکسس چې کوم اوس واضح کیږي دا د 13 18 او د 24 هم یو نیکسس دی په دې نیکسس کې طالب په دې نیکسس کې زمنګ چې څونه دفاعي ادارې دي یا د انټيليجنس ادارې دي په دې نیکسس کې چونکه دفاعي او انټيليجنس ادارې رااله نو زمنګ کو الیکشن په جوډیشري شوه دی هم آر ټي ایس تبا کړی دی کو په سیول ایڈمنسټریشن شوه دی نو هم 45 47 کې کیسه راکونډه کړی دا او کوچره دی کې الیکشن کمیشن هم راغلی دی نو هغه هم ځان بدنام کړی دی خدا نیکسس بنیادی طور د پاکستان د فوج د پاکستان د دهشتګردو او د پاکستان تحریک انصاف دا یو نیکسس او هغه لا اوسه پورې اقصه پښتونخوا کې قابل قبول هم دی او موجود هم ایمل خان د تاسو چې کوم دوه تقریرونه په سېنات کې وکړل نو ارزه کې ګوګوسی وي زمونږ هم نظر وي خو د پارټي ورکر دی خو د بلې پارټي ورکر دی د بلې پارټي ورکر خو ستای وي یره وي سړی نر د نرتوب خبره کی د خپلې پارټي چې کوم نظریاتي کارکون دي ناغه وي یره دا به در پر نقصان باعث وګرځي لکه دې سره یو تعلق دی یو مینه ده چې یره دغه خلک ته نقصان هم در کولی شي یا داسې هغه ورکر ته زما والد صاحب هم چې کی نیمات وي چې بچي خو خیر داسې کار دی چې دا د ژوند کې انسان ته فیصلې کول یو دا ډېرې بنیادي فیصلې وي دا نه دا وخت ټول عمري نه دا ژوند ټول عمري نه دا حالات ټول عمري دا ځي او دا لکه د باد تیریږي سترګې پټول دي سترګې کلاوول دي او ژوند چې انسان په پی نشي کله چا 13 کاله دی په 13 نه پېښ وي کچھ د چا 50 کاله دی په 50 نه پېښ وي کله چا او یا کاله دی په او یا نه پېښ وي او دې ته هر سړی ناست چې سونه به یو شل کاله 13 کاله سلويخ کاله به نور تیروم خو دا لکه د باد تیریږي او بیا دا د مشره دا کردار چې تا ته ملاويږي نو دام څټو عمرې نه لہذا دې وخت کې فیصله کول دي اوس فیصله ما ډېر دا فیصله ما کول شو چې زره د ذات سوچو کوم زره د خپل بچو سوچو کوم هغه بچی مثال چې کوم زماره تر نور دا الحمدلله زه فخر کوم چې دا ټول پښتانه ز خپل بچی ګڼم خو زه د وخت مثال ذکر دا بچو کوم چې کوم زماره ته نه 15 بچی پیدا دي زره دغه 15 بچو سوچو کوم زره د ذات سوچو کوم زره د خزه سوچو کوم زره د خپل پلار سوچو کوم زره د خپل جون سوچو کوم ما سره لار وا او ما سره لار شته نو زه د غر سم کول شم خو نه ما وی چې موقع ده نو ځان پرېدا د وخت کې د قام سوچو کا چې د قام سوچ کې عمدغه لار ده چې زما د پلار نه کنه ماته پاتې ده نمبر 1 نمبر 2 من ټول عمر کو د ذات سوچ زمنګ په وجود یا زمنګ په رک کې وي نو من تر دې څه ضرورت هم نن په باچا خان او د باچا خان تسلسل یو ځای کې باچا ناست پنوم باچا نه کو تاریخ سو کو ګوري نو کو منګ دغه سوچ کو نو منګ منن باچایانو خو نه د باچای پافر په وخت کې زما مشرانو ویلي چې نه د قام بس لہذا منګ ټول عمر سوچ د قام کړي دا چې کله ته دا ځان کې اهلیت پیدا کې چې د ذات نه بره سوچو کې د قام سوچو کې نو بیا یره د ستاوان بره ورسي او زدا غنم چې دا الحمدلله اس چې وی دانګي نو دا وی د موګي په زور دانګي دا زه چلته دانګم دا خو سره د قام په زور دانګم او زه الحمدلله صد بغیرت قام نمائندګي نه کوم ټیک شو وی به پکې هر قام کې هر قسمه خلک خو په قامي توګه الحمدلله زه د یو غیرتی قام نمائندګي کوم زه د یو غیرتی پارټۍ نمائندګي کوم زه د یو غیرتی نظریه نمائندګي کوم او دغه غیرتی قام دغه غیرتی نظریه د مرګرو په ډاډ زه الته لګیم او ان شاء الله چې دا نظریه او دا مرګري ما سره
تخبص دله خلک دي دغه چاته څه نشوي. ایمل خان ولی باغ ته نواز شریف راغلی، شهباز شریف راغلی، ذوالفقار علي بټو راغلی، بېنظیر بټو راغلی. د ستاسو چې دې وخت کې د بلاول بټو سره کم تعلق دی؟ یو داسې ورورولي ده چې هغه سیاست نه بالاتر چې کوم دی، نو اتحادي دغه هم یو اتحادي هغه په دې کې د سره داسې دغه نه کوي چې ډېر تیز روانې. بعضې خلک خو د خپلې کرسۍ دپاره یا د شهباز شریف ذکر به وکړو چې یاره دا خبرې کول دي. چونکې تا وویې بلاول ما سره نږدې تعلق دی، ما چې څوک پېژني هغې ما پېژني چې دغه شی دی. اوس یو کس ما نه پېژني دا تبصرې کولی شي، خو چې ما پیژني او دا خو چې هغه وخت کله د سینټ خبره کېدې نو ما بار بار دا خبره ستا یاد چې ما وکړه د بلاول هغه وخت د الفاظو چې بھائی په کم طرز ته نمایندګي کولی شي په دغه طرز یو قسم نشي. لہذا زه به د پیپل پارټۍ 2 سینټران کېنوم خو تا به هلته زه لیکم. نو هغې ټول پوهېږي په دې وخت کې چې د بلوچستان کې کم مراعات دي، نو آیا قام ته پیدا شته دي؟ او دلته کې بیا چې پښتونخوا چې د دوی د کم د حقوقو خبره کوي، نو دا خو د عوامي نشنل پارټۍ نه یا ستاسو نه د خپل حقوقو خبره چې کېږي په خپله خوره خپل اختیار، نو دلته کې خو دا خلک خو دې دغه نه کوي. د دوی په مرکز کې حکومت و په هغه وخت کې دوی چغه وهلې شوله، نو دې خل به څه وي؟ لکه مونږ صوبې ته به د خپل مراعات څنګه؟ ورور مې د بلوچستان دا خبره وکړه، بلوچستان عوام خو تباه برباد دی. بلوچستان کې خو تا ته پته ده چې سیاست خرڅ دی، جمهوریت خرڅ دی، ممبرۍ خرڅې دي. هلته خو خپلې په باپ لکه څه دي بھئی د صاحبانو خپله پارټي ده او د هغې پارټۍ به بس حکومتي او ټول عمري به حکومتي. او مثال یو کیسه به هلته خو بنیادي حقوق ختم دي، نسب دي، ډېر بد حالات دي. زمونږ پښتون قوم زه دا ګڼم چې پښتون قوم کې بیا هم د باچا خان په وجې ډېره زیاته نوحه شته. باچا خان چې څونه خواري کړې ده او باغ خوارۍ کې هغه کړی دا دي چې کام کې کور په کور ګرځېدلی دی او خلک یې په جمهوریت او په آزاد د ژوند په بنیادي ازادۍ پوه کړي دي. هلته خو دغه سیزم نشته، هلته خو به توبې وکاږې. بل پښتونخوا ما تا ته اول ووې چې له خیره نوی فلم دی بدر منیر، ما چېرته نه دی کتلی خو ډېر یو مشهور د پښتنو هیرو جوړی پاتې شوی بدر منیر. اوس یې درته په بدر منیر بس ته په فلمونو خوشحالېږه، په ډرامو، خو پښتون سنجیده دا حالات زموږ ایمنیګان امپیګان چې ورلتلي دي، نو لکه دوی به دې قام ته بیا څه وایي؟ نو ته هغه خلکو ته ایم ان اے ام پی اے وایې چې زه خو هغې ته لکه الفاظ زه نه ګڼم، خو لکه هغه خو هر ځل د قام خلاف هر هغه ځای ته تللي دي. پلار نیکه دغه مقام حاصل کړی دی چې ممبرۍ یې ګټلې دي، نو هغې خو مزې کوي. د 11 کاله چې کومه ناغز شوه، یکدم ان پي حکومت راغی، 7 کاله پې دوی پیتې لګولې، بیا هغه کارونه بند شو. نو خیدر خان اکثر خبره کوي چې دا به ډېر وخت لګي که نه چې دا صوبه بیا خپل ځای ته راولي. حقیقت دا دی چې موږ ډېر کوشش کړو، خو اوس خو دا د 11 کالو کې د دا مېره وه چې ته 1500 ارب روپۍ قرضداره شوې، دا نور هر څه خو پرېږده. اوس خو که څوک سنجیده خلک راځي اول به ستا دا 1500 ارب روپۍ قرضه ختموي. زمونږ په وخت کې دا 80 ارب روپۍ وه او دا ایشین ډیولپمنټ بانک دا چې کوم بیا دی دا قرضه واخیسته، دا زما په خیال هغه وخت کې 1500 ارب روپۍ هغې منتونه کول چې دا والی. حیدر خان ورته وایي نه ما ته ضرورت